مثلا څه حل شوې ده خو بیا هم خلک لږ ډېر فریاد کوي دغه زمونږ چې کوم دی چې کله الیکشن وشو په هغې باندې د هغې نه پس د بارانونو یو څو ورځې وي هغې کې زمونږ د قوم ته ډېره غټه مسله وه د بجلی په مد کې نو هغه مونږ لاړو اے سی سره اکسین سره هم باقي د میټینګ وکړو او هغه ته هم دا وویل چې یاره دا مسله چونکې د ډېر وخت نه را روانه ده خو زمونږ چې کومه تیر شوي مشرانو هغې په دې باندې داسې ډېر اکشن نه اخیستو نو مونږ د دغه وابډي اهلکارو چې کومه توجه وه هغه دې مخ ته دغه کا راواړوله او شکر الحمدلله نوی فیډر د دې علاقې دپاره منظور شوی دی او په پلینینګ کې پروت دی دا فیډر دی دا د هغې چې کوم کاغذ دی دا شوی دی انشاءالله زر تر زر به په دې باندې مونږ کار شروع کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو او خاص کر د حاجي بانډې غیور عوامو ته یو ښکلی پیغام دی ډېر د خوشحالۍ زیری دی. دې نه بعد به ستاسو د ګیس چې کم فریاد دی اب نه کوئ. ماشاءالله مولانا صاحب هم راغلی دی او شهزاد صاحب هم راغلی دی او چیرمین صاحب هم راغلی دی. انشاءالله نن دغه ګیس افتتاح کیږي بلکې دا ګیس درته د رینګ روډ نه کوي. چیرمین صاحب هم خبرې کوو لنډ شانتې پیغام بیګا وټون هم شي یا بل بیګا نو ماشاءالله چیرمین سیټ هم میلاو شوی دی ګټلی شوی هم د دغه خوشحالۍ یو پیغام به هم راکوي. وعلیکم السلام. د ټولو نه پهله ډېر درته مبارک شه ستاسو دا چیرمین سیټ میلاو شو څه د مسالې په وجه پروسې شوی و ځان دې انشاءالله بیا هم هغې کې تاسو بریا حاصله کړه څه پیغام ورکوئ خلکو؟ ډېره مهرباني الله تعالی موږ له کامیابي راکړه جمعیت علما اسلام له کامیابي ورکړه او دا د خوشحالۍ خبره ده د علاقې دپاره د وطن دپاره د ملک دپاره او موږ له بلکې خاص کر د جمعیت د ټولو کارکنانو دپاره د فخر خبره ده. زه خو دا وایم چې څنګه د ترقیاتي کارونه شروع دي انشاءالله موږ به د علاقې د مسایلو د حل کولو نن چې څنګه په حاجي بانډه کې لګیا ده دا یو غټه ایشو وه موږ په هغې باندې کار وکړو شکر الحمدلله هغه دا د سر ته روان دی هغې سره به زمونږ د حاجي بانډې چې کومه د ګیس غټه مسله وه هغه به انشاءالله زر حل شي او نن دا د حل کېدو مخ ته روانه ده خو دې سره سره به انشاءالله مونږ د ترقیاتي کارونو سره خاص کار دا ویم چې مونږ د خپل قوم اصلاح وکړو که هغه په هر لیول باندې که هغه د بدامنۍ لیول سره وي که هغه فرض کرې د معاشرې چې کم زمونږ د ځوان کل کم خرابېږي د نشو تماشو حوالې سره یا مطلب دا دی چې کم زمونږ د ځوان کل چې کم نور غلطو سایډونو ته روان دي یا زمونږ په علاقو کې دا کمې دشمنۍ روانې دي دا کم د ټوپک کلچر روان دی چې دا مونږ یو ښه میسیج وچلو ځکه چې د ګراس روټ لیول باندې دا خلک منتخب شوي دي خلکو خپل مشران ځان له خوښ کړي دي نو په کار دی چې زمونږ او دا مونږ سره کم ګراس روټ لیول باندې کم ملګري منتخب شوي مولانا صاحب داسې شهزاد صاحب داسې نور تحصیل پیشتخره باندې چې مونږ خپل علاقې چې کم مسایل دي ترقیاتي هغې سره سره د قوم اصلاح هم وکړو. چیرمین صاحب د نوي کول بلکې خاص کر د مشرانو کشرانو ټولو ډېر غټ امید دی د جمعیت نه نو دغه امید به د دې انشاءالله به حل شي که نه؟ انشاءالله مونږ دا قوم له هم یقین دهاني ورکوو چې څنګه مولانا صاحب لګی دی د ملک په سطح باندې دا خو زمونږ یو ټیسټ کیس و چې دې کې زمونږ مشرانو داسې ډېر د غم نه کولو خو انشاءالله زمونږ هدف چې کوم دی آزاد 2023 دی او په 2023 کې به انشاءالله څنګه دې ځل قوم اعتماد وکړو دغسې به بیا هم کوي او انشاءالله په غټ لیول باندې قومي سطح باندې چې کوم غټ مسایل دي د دې قوم د دې ملک به انشاءالله مونږ حل کوو زموږ مشران به حل کوي جمعیت علما اسلام به حل کوي انشاءالله. نو زه خو به دا ویم چې یاره انشاءالله چې دا قوم کم اعتماد وکړو او دا کومه مینې مونږ سره وکړو انشاءالله چې مونږ به دا 100% دا کوشش کوو چې مونږ د دې کم مسلې دي چې هغه د حل کولو مخ ته بوځو او چې دا کم اعتماد په مونږ باندې کړی دی د تحصیل پیشتخرې کم عوام دي نو زه هغې له یقین دهاني ورکوم چې انشاءالله په هر فورم باندې به انشاءالله ستاسو آواز مونږ اوچتو او ستاسو مسلې به انشاءالله چې حل کوو. دغه ګیس چې کم ډېر ښکلی زیری دی خاص کر د حاجي بانډې عوامو دپاره ځکه چې د ګیس فریادونه انشاءالله څه امید شته چې دا فریادونه به ختم شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول د الله رب العزت د لوی ذات ډیر زیات شکر گزار یو چې الله رب العزت
مونږ د دې خبرې جوګه کړو چې د قوم د خدمت لپاره دا یو موقع الله پاک را نصیب کا او دا د هغې یو ثبوت دی چې تر اوسه پورې لا حلفونه یا حکومتي چې کوم پراسس دی د لوکل ګورنمنټ هغه نه دی شوی او الحمدلله ثم الحمدلله جمعیت الاسلام هغه ثمرات او د هغې هغه خلوص الله پاک را ظاهرول شروع کړي دي. زموږ واقعي د کلي د ګیس او د بجلۍ ډېره زیاته غټه مسله وه. ستاسو په علم کې دا خبره چې الیکشن نه د وړاندې د بجلۍ ډېر غټه مسله وه، بارانونه شروع شو، پای کې الحمدلله مونږ ملګرو ډېره زیاته منډه ترړه وکړه. د هغې ثمره دومره ووته چې رهنمایي هغه زموږ وشوه د بایفرکیشن هغې دپاره الحمدلله یو بنیاد کېښودلی شو. نن هغه فیډر راغلی دی، پروپوزل الحمدلله ګودام ته د هغې سامان هم راغلی دی، اب هم انشاءالله وشي. او د ګیس دا غټه مسله تاسو وینئ، هارون صاحب سره موږ درخواست کړی چې موږ سره لاړ شي دفتر ته. الحمدلله لاړ شو، جیم سره ملاقات شو، چیف انجینیر سره ملاقات شو، خبر هغې الحمدلله واغېشته او نن هغه کار چې کوم دی حل کېدو طرف ته روان دی. نو دا زموږ د حاجي بانډې د وړکي کلي دپاره چې 13 کالو لاسې تاسو په علم کې دا خبره چې حاجي بانډه کم د محرومۍ شکار ده، کاغه د لارو په اعتبار سره ده، کاغه د ګیس په اعتبار سره، کاغه د بجلی اعتبار سره ده. نو الحمدلله دا هغه ثمرات دي انشاءالله اوس به خلکو ته ښکاري انشاءالله. هغه مخکې محرومۍ چې کم د دې کلي وي د الله په لوی فضل او په لوی توفیق سره او د هغه په کرم سره به انشاءالله دا محرومۍ ختمیږي او د دې ملک او د دې قوم او د حاجي بانډې د خلکو دپاره انشاءالله هر قسمه منډه چې وي انشاءالله هر قسمه منډه وي، که هغه د هر ځای وي او انشاءالله مونږ کوو او هغې دپاره به الله پاک نه دعاګانې هم کوو. بعضې نیم ورونو دا خبره کړې وه چې زموږ تعلق زیات دعاګانو سره، نو بعضې ملګرو دا کړی چې دا په دعاګانو نه کېږي. الحمدلله دا الله پاک ته هغه جاړه او مینت او زارۍ باندې الله پاک هغه فضل او کرم وکړو چې نن دا کار کېږي او انشاءالله ډېر حده پورې به د حاجي بانډې د ګیس هغه مسله د الله په کرم سره چې کوم دی هغه حل شوی انشاءالله. مخکې هم منډې ترډې انشاءالله کوو، هغې کې مونږ دغه نه کوو انشاءالله. ماشاءالله ستاسو چې کومه خواري محنت دی هغې لکه چې رنګ راوړي، ځکه چې په هر یو مسله کې ګورو نو شهزاد صاحب مخکې روان نو ټول ملګري م شهزاد نوم ډېر په خوله را یاد شوی دی او دا مې م اورېدلي چې چېرته د بجلي نه وي نو وایي بس رنګونه تاسو ته راکړ چې دا خبره څنګه ده؟ یاره بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو اول د ټول کلي شکرګزار یم، شکریا ادا کوم الله پاک اجر ورکړي چې په موږ یې دومره اعتماد کړی دی او دغه اعتماد به انشاءالله د دې صله به انشاءالله موږ ورکوو. او د بجلۍ په بابت کې هم هغه چې کوم دی فیډر شوی الحمدلله 15 تاریخ نه پې کار سټارټ دی، ګودام ته سامان راغلی دی، ان قریب د هفتو کې انشاءالله کار سټارټ شي او سویګیس هم چې کوم دی مونږ منډه ترړه واله الحمدلله. زه د هارون صفت صاحب ډېره شکریا ادا کوم چې د مونږ سره ډېره مرسته وکړه په دې کنیکشن کې، په دې چې کوم نوی کنیکشن و زموږ د ګیس مسلې حل کړه. زه دې هم شکریا ادا کوم، د ګیس د جي ایم صاحب هم شکریا ادا کوم چې ډېر په ښه اخلاقو سره او ډېر ښه انداز سره مونږ سره پیښ شو او زموږ مسلې حل کړه. او د کلي ته چې کوم دا یقین دهاني ورکوم چې کوم اعتماد یې مونږ باندې کړی دی او مونږ ته کوم تاسو خبره کوئ چې رنګ کوي هغه کې انشاءالله د دې اعتماد مطابق به انشاءالله مونږ دې ته ښه برپور منډه وو. مونږ شپه ورځ نه ده کتلې، باران هم نه دی کتلی، یخني هم نه ده کتلې او منډه هم والې الحمدلله. نو مونږ مطمئن یو، تاسو کلي والا مطمئن سئ انشاءالله هر قسمه مرسته به کوو. دعاګانې کوم یاد ساتئ، چېرته چې انسان دی غلطي کېږي نو دعا به هم راته کوئ او بل چې کوم دی رهنمایي به زموږ انشاءالله کوئ. هغسې به انشاءالله مونږ ستاسو سر په سجود انشاءالله تاسو ته ولاړ یو. او تاسو ته پته به چې دلته کې ډېر خلک موږ ته به دا خبره کوي چې دا ماشوګګر کس دی او ډېر لرې علاقې کس دی، تاسو به دې سم منډه تړلی راځي. نو دا د هغې یو موقع وه چې هغې موږ سره یو موقع راکړه او هغې موږ سره هیلپ وکړو په دې دغه کې چې هر وخت دا کم ګیس دفتر هغې ته منډه تړې وي نو موږ سره ډېره منډه واله. انشاءالله دې نه بغیر علاوه به کم بجلی سسټم دی که هغه هم روان دی انشاءالله هم به شي. کله چې کم انشاءالله خاطر جمع وي انشاءالله دا کم زموږ جیویایي کم ټیم چې دی ښه په خپل ترکیب سره خپل منډه تړه وهي، خپل کار انشاءالله ښه ترکیب سره کوي. نو انشاءالله کله د بې فکر اوسئ که موږ په فرنټ ولاړ یو هغې خبر نشي انشاءالله. مینوالو د چیرمین صاحب خبرې هم تاسو واورېدې، د ناظم صاحب خبرې هم تاسو واورېدې، شهزاد بی خبرې هم تاسو واورېدې او انشاءالله چې ډېر د خوشحالۍ زیری دی د حاجي بانډې خلکو دپاره. دغه د ګیس دا کومه مسله وه انشاءالله چې څه ناڅه به حل شي، بلکې ډېره به حل شي. نو انشاءالله د بجلۍ خبره هم روانه ده
ان شاء الله چې اب هم لنډو کې په کار روان شي کیبل به ولګي نو ان شاء الله د بجلی او د ګیس چې دا کومه غټه مسله ده نو دا به حل شي. بس مینوالو دغه لنډ شانتې کلیپ و تر بله ویډیو پورې راکړئ. ماته اجازت په لوی الله سپارم. پاکستان زنده باد، پاکستان پاینده باد. والسلام.